مشهور حدیث دی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی د صفوان رضی الله تعالی عنه صفوان ابن معطل مشهور صحابی داغه زنانه یو پیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته رااله او په خپل خاون باندې د نبی علیہ السلام مجلس کې رپورټ وکړ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په خاون باندې زما درې تحفظات دي درې اعتراضونه دي ویلی یو اعتراض مې پیدا چې دا منځ ته نه پاسېږي د ساري نه وخت ته پاسېږي خپل خاون یادوي نه وخت ته پاسېږي زه پاسوم دا نه پاسېږي سار مونځ کې تاخیر کې په ټیم نه پاسېږي جمع ته نه پاسېږي دویمه دا ده چې زه کله مونځ کوم نفل دا ماته وایي مونځونه مه کوه ما د مونځ نه منع کوي د حدیث د گهرایي ته سوچ کوئ تاسو او خاص کر زنانه دی ورته ښه توجه وکړي وایي دا خاون ماته وایي چې نفل مونځونه مه کوه او دریم نمبر چې زه کومې روجې نیسم نو دا ما د روجو نه منع کوي زه د ایام بیض روجې نبي علیه صلات وسلام د اشراق او د تهجدو دا ټولې بیان کړي دي البته زنانو ته د 15 وخته مونځ خبره کوي د دې مطلب دا نه دی چې زنانه نوافل نشي کولی کوي به اصل پابندي به د 15 مونځونه کوي اصل پابندي او کوم چې نفل عبادت دا به د خاوند په اجازت باندې کوي کله کله د ښځې د خاوند په دې باندې مرانېږي چې ښځه ډېره زیاته دینداره ده او هغه خاوند له بیا ټیم نه ورکوي د خپل منځونو او د خپل درسونو غم وسره مدرسې ته ځم سکول ته ځم کله کله د خاوند او ښځې په دې ورانه راځي چې دا په سکول کې استاده ده دا ښځه او دا خاوند له پراپر ټایم نه ورکوي یا مدرسه کې درسونه کوي او خاوند یې خفه دی د سکول استادي به هم دا ښځه پرېږدي د مدرسې درس به هم پرېږدي خپل خاوند به ور خوشحاله ساتي په دې وجه باندې یو خاوند په ښځه باندې دا اعتراض کوي چې ته به ګورې په مدرسه کې درسونه نه کوي غلط کار کوي خاوند بد اخلاقه دی ولې بند دی یا سکول کې استاد ده او یا بل څه جاب دی ډاکټر ده او دا خاونو دی دا جاب به نه کوي نو غلط کار کوي ولې ورته وي خو که ورته وي نو ښځه به ټیک ټاک پرېږدي ځکه درس کول د مدرسې دا مستحب اعمال دي په سکول کې نوکري کول مستحب اعمال دي او د خاوند اطاعت فرض دی لحاظ دا به د خاوند اطاعت به کوي نو په دې نفل عبادت کې او په دې مباحاتو کې په مستحباتو کې دا ښځه د خاوند بیا تابع ده مشهور حدیث دی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی د صفوان رضی الله تعالی عنه صفوان ابن معطل مشهور صحابی داغه زنانه یو پیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار ته رااله او په خپل خاون باندې د نبی علیہ السلام مجلس کې رپورټ وکړ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په خاون باندې زما درې تحفظات دي درې اعتراضونه دي ویلی یو اعتراض مې پیدا چې دا منځ ته نه پاسېږي د ساري نه وخت ته پاسېږي خپل خاون یادوي نه وخت ته پاسېږي زه پاسوم دا نه پاسېږي سار مونځ کې تاخیر کې په ټیم نه پاسېږي جمع ته نه پاسېږي دویمه دا ده چې زه کله مونځ کوم نفل دا ماته وایي مونځونه مه کوه ما د مونځ نه منع کوي د حدیث د گهرایي ته سوچ کوئ تاسو او خاص کر زنانه دی ورته ښه توجه وکړي وایي دا خاوند ماته وایي چې نفل مونځونه مه کوه او دریم نمبر چې زه کومې روجې نیسم نو دا ما د روجو نه منع کوي زه د ایام بیض روجې نیسم د خمیس روجه دغه شان د پیر د ورځې روجه زیارت او پیر دا روجې د حدیثو کې راغلي زه دا نیسم او دا خاوند ماته وایي چې دا مه نیسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د یو کس خبره نه اورېدله دواړه بیا اورېدل من کې خو بدقسمتي دا وي د یو کس خبره واورو د بل هم نه اورېدل ایسته د یو ملګري شو نو اکثر په غلطه باندې دغه حمایت منګه کړی دواړه واوره چې څوک په حق دی څوک په ناحقه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوغتو صفوان ابن معطل ته وایي په تا باندې د ښځې دا اعتراضونه کړي دي د دې نه معلومه دا شو ښځې ته حق حاصل دی چې کله خاوند کې څه کمزوري نو چې په هغې څوک خبره کړي په دې خاوند بیا نه خفه کېږي غلطیانې دي که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفوان ابن معطل ته صفوان پتا باندې د ښځې د درې اعتراضونه کړي دي د وضاحت وکړه ټولې سار مانځه ته نه پاسېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفوان د الله رسوله غریبانان خلک یو د شپې د ناوخته پورې په دې پټو کې مزدوریانې کوو زمینداریانې کوو او په من کې یو خانداني بیماری ده چې من کله ودو شو بیا پاسېدی نه شو دا زمون خانداني بیماری ده بعضې خلکو کې داسې وي په ډانګو هم نه پاسېږي چې ته په یو ډډه اړې هغه په بله ډډه باندې اوړي سره د دې نه چې دا وایي زه پاسېږم خو هغه یو استاز دی نوم یې نالم هغه ویل چېرته پېښور ته روانو شاګردان به شاید پیژني پېښور ته روانو یو پروګرام له پلین کوچ کې وی چې مردان ته روان دی نو هغه چې کله پلین کوچ ته ختلی دی نو چې په پېښور په اډه کې ګاډی کلنډر کله هلکان او دا سورلیانې کوزوي نو دی راپاڅېده او چې زه خو مردان ته تلمه دا وده پاتې شوی واپس وای چې مردان ته ځم واپس د ګاډ نه به مرګره کې بیا کو شوی دی بعضې خلک داسې مي چې هغه خوب ډېر زیات ورځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې ګوره ته ناوخته سملې خدمتونه کې کارونه کې او بله دا ده چې ستا دا مسله ده نو ته معذور یې بس عزت طریقه سته یا صفوان پسولې صفوان چې کله پاسېږي اول مونځ کوه بس
کوشش کوو چې په ټیم پاسې خو که ناوخته شو نو بیا اول داسې مه کوه چې ورېږه اول زه غسل کوم او ناشته کوم او ځان برابروم نه اول لمونځ وکړه بیا د کارونه وکړه اول دا شو. دویمه مسله وایي په تا کې دا ته را ښځه د نه په لمونځ نه ولې بندې او ته د روژو نه ولې بندې ولې دا روژې به نیسي که نه لمونځونه به کوي که نه. نو حضرت صفوان ورته وویل د الله رسوله زه ځوان یم زما نوی واده شوی دی زما ضروریات دي او زما دا ښځه چې مسله باندې ودرېږي بیا ولاړئ بیا سلام نه ګرځئ ډېر وخت وشي او زما ضرورتونه او دا په مسله باندې ولاړئ. دویمه دا ده چې د شپې خو زما همدغه مسله ده چې د شپې موږ ناوخته پورې دیاړیانې کوو بیا له خوب راځي زه چې د ورځې کله کور یم نو زما ښځه روژه نو زما خو خپل ضروریات دي زما په دې ښځه باندې حقوق دي. نبي علیه صلات وسلام هغه ښځه ملامته کړه ویل بالکل دا خبره ټیک کوي چې نفل روژې نیسي او کله نفل منځونه کوي نو د خپل خاوند په اجازت باندې کوه چې ستا خاوند کله په کور کې نو بیا به ته نفلي روژې نه نیسي که نیسي د خاوند نه به تپوس کوي یا قضا روژه ده یا قضا منځ خو به کوې خو قضا روژه ده نو به د خاوند نه تپوس وکړه چې په کوم ټیم کې ونیسمه ستا خاوند په کور کې دی نو څه وخت به دغه بل ځای کې کار پېښېږي بیا یې ونیسه خیر دی. دې نه معلومېږي دا چې د زنانو ذمهداریانې دا محدود دي خو موږ په ځان باندې څه نور بوجونه اچولي دي. نو د خواتینو په ذمهدارو کې اول نمبر ده 15 وخته لمونځ په ټیم باندې کول په اول وخت کې کول. الله دې زمونږ خویندې میندې ټولې لمونځګزارې جوړې کړي الله دې موږ ټول لمونځګزار کړي. اصل عبادت دی عماد الدین دی معراج المؤمن دی مناجات المؤمن دی د الله سره خبرې اترې دي د الله سره جرګه ده. دویم نمبر نبی علیہ السلام سویل وسوامت شهرها چې دا زنانه د رمضان المبارک روجې کله نیسي سوامت شهرها رمضان روجې چې راشي بس دقه روجې نیسي دا نور روجې هم دي ایام بیز دی او د عرفې روجه ده دا د حسنیانو د لسم محرم د عاشورې دا روجه ده د زیارت او د ګل دا روجه ده دا روجې هم غوره روجې دي. او ښځو ته وایي چې ستاسو ذمهداري دا ده چې تاسو د رمضان د میاشتې روجې نیسئ دا نورې د خاوند په اجازت باندې نیول دي. رمضان د میاشتې روجې صرف دقه ذمهداري ټول کال کې په 12 میاشتو کې یوه میاشت روجې په تا باندې دي یوه میاشت او 15 وخته لمونځ. او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې احسنت فرجها دا اهم ذمہداري ده. زنانه ته وایي چې ستا بل کار دا دی ته به د خپل بدن حفاظت کې احسنت فرجها دې زنانه حفاظت د خپل عورت او د خپل بدن وکړو چې زنانه د ځان حفاظت شروع کړي. زنانه چې دا خپل حیا او خپل کردار برابر کړي د خپل پردې خیال وساتي د دې به ټول کار بدای چې بس دا ځان پټ وساتي پټ دا ځان ښکاره نه کړي چېرته دا خپل ویښته ښکاره نه کړي دا خپل مخ ښکاره نه کړي په هغه ځای کې دا ونه ګرځي په کوم ځای کې چې د لپاره ګرځېدل ناجایز دي په هغه ځای کې دا تعلیم ونه کړي په کوم ځای کې چې دله تعلیم کول ناجایز دي په هغه ځای کې دا ونه ګرځي په کوم ځای کې ګرځېدل ناجایز دي. دقه د زنانه ذمهداري ده.